د الله تبارک وتعالى په آسماني کتابونو کې د ټول لوړ مقام او لوړ مرتبه چې د قرآن پاک ته ځکه د دې قرآن پاک د وجه نه مخکې چې څومره آسماني کتابونه دي هغه ټول منسوخ شوي دي. د قرآن پاک په موجودګۍ کې څوک نه په تورات عمل کولی شي، نه په انجیل عمل کولی شي، نه په زبور باندې عمل کولی شي، او نه مخکې چې نور څومره صحیفې په پیغمبرانو باندې نازل شوي په هغې باندې عمل کولی شي. د دې قرآن مجید د وجې نه الله تبارک وتعالی مخکې ټول آسماني کتابونه منسوخ کړي دي. دویم دا چې مخکې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي هغه الله تبارک وتعالی پیغمبرانو ته په یو ځای باندې ورکړي دي. لکه تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په صحیفو باندې میلاو شو، په تختو باندې. تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په تختو باندې میلاو شو، ورکړی شو ورته. دغه شانت انجیل، زبور، څومره آسماني کتابونه چې دی الله تبارک وتعالی په یو ځای باندې پیغمبر ته ورکړي دي. د قرآن مجید نزول هم جدا غونته کې شوی دی. یو ځل نبی علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو، وی جبریله ته چې ما ته د قرآن دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړي؟ جبریل علیه السلام ورته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره چې کله مال الله تبارک وتعالی یو آیت راکوي یا یو صورت راکوي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله شروع شي، او داسې زلزله وي چې ډېره سخته زلزله وي، او د هغې زلزلې د وجې نه په اسمان کې چې څومره فرشتې په هغې ټولو بېهوشي راشي، فرشتې ټولې بېهوشه شي. وی د ټولو نه اول زه هغه فرشته یم چې سر روچت کم د الله په دربار کې، او الله تبارک وتعالی چې ما ته څه راکوي هغه راته راکوي، کو صورت وي او کو آیت وي. وی د الله پاکه پیغمبره چې زه بیا دا وحي د اسمان نه ځمکې ته راوړم زه یوازې نه راځم، زه چې د اسمان نه راځم زما سره 80,000 فرشتې ښکته راکوزېږي، او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې ملګري. زه چې د قرآن یو آیت راوړم نو دومره په لوی مجلس او په لویه ګڼه د فرشتو کې تا ته راوړم. حدیث مبارک کې راځي، عایشه بیبي فرمایي وایي چې کله په نبي علیه السلام باندې به وحی نازلېده، سخت د یخنۍ موسم به انتهایی یخ به و، خو د نبی علیه السلام په تندي مبارک په خولې شروع شو، او داسې خوله به د نبی علیه السلام په تندي راله چې دا خوله به دې څڅېدله. د نبی علیه السلام یو صحابي دی زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه، هغه وایي د نبی علیه السلام سره په خوا کې ناست وم، وایي د نبی علیه السلام دا زنګون مبارک زما په پتون باندې پروت لکه څنګه چې دوه ملګري یو ځای ناست دي. وایي په نبی علیه السلام باندې د وحي اثر شروع شو، وی د نبی علیه السلام د زنګون مبارک زما د پتون ته دومره زور ورکو، دومره زور، وی قسم په الله ما چې زما د پتون زره شو، دومره د وحی زور و زور د نبی علیه السلام. احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیه السلام به چې په کومه وخه باندې سور و او په نبی علیه السلام به وحی شروع شو، هغه وخه به نه شو ودرېدې، هغه به فورا کېناستله، بیا به د نبی علیه السلام هغه وزن نشو برداشت کولی، دومره زور و د وحی. نو الله تبارک وتعالی مونږ ته داسې یو قرآن راکړی، یو داسې کلام راکړی، یو داسې کتاب راکړی دی چې په هغې سره الله تبارک وتعالی تمام آسماني کتابونه منسوخ کړي دي. دا د قرآن یو عظیم شان دی، یو لوی شان دی، او دغه کتاب الله تبارک وتعالی د امت ته ورکړی دی. نو د قرآن فخر دا زمونږ فخر دی، دا زمونږ کتاب دی که نه. او بیا حدیث مبارک کې راځي لازمکه او اسمانونه الله تبارک وتعالی نه دی پیدا کړي. الله تبارک وتعالی د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت په خپل باندې وکړو، نو چې کله فرشتو د قرآن دا سورتونه واورېدل نو فرشتو وی خوشخبری دی وی هغه انسان لره چې په چا به دا قرآن نازلېږي، مبارکی دی وی هغه انسان لره چې په چا باندې به دا قرآن نازلېږي، او مبارکی دی وی هغه سینو لره په کومو سینو کې چې به دا قرآن محفوظ کیږي او یادېږي،
او مبارکې دی وي هغې ژبو لره چې په کومو ژبو باندې به د دې قرآن تلاوت کېږي. نو ځمکه نه وه پیدا، اسمان نه و پیدا، لا مونږ نه و پیدا چې فرشتو مونږ ته مبارکي راکړې ده چې هغې ژبو لره او هغې شونډو لري مبارکي وي په کومو ژبو او په کومو شونډو باندې چې به د قرآن تلاوت کېږي. داسې لوی شان والا کتاب الله تبارک وتعالی مونږ ته را نصیب کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کوم انسان چې د قرآن تلاوت کوي او د قرآن د تلاوت د وجې نه دی په نورو اعمالو کې شرکت نشي کولی، الله تبارک وتعالی د هغې نورو اعمالو ثواب دته په مفتو کې ورکوي، په مفتو کې ورکوي. الله یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د سحر لمونځ وکړو، داسې راوګرځېدو صحابه کرام ناست دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی پتا سو کې داسې څوک شته چې بیګای په یو وګي ګېډه باندې ډوډۍ خوړولې وي؟ پتا سو کې داسې یو تن شته نه چې بیګای یو وګه ګېډه مړه کړې وي، چاته خوراک ورکړې وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره ما بیګای یو وګه سړی موړ کړی دی، یو وګه ګېډه می مړه کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی پتا سو کې داسې یو کس ته دی چې بیګای د یو مسلمان بیمار فرسی کړی وي، د هغې تپوس کړی وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا د یو مریض پوښتنه کړې، تپوس مې ورله کړی دی، د یو مسلمان تپوس له ورغلی وم. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی پتا سو کې داسې یو انسان شته چې بیګای د یو مسلمان جنازه کړی وي، د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبر بیګا ما د یو مسلمان جنازه هم کړی ده. بیا ابو بکر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر چې بیګا می دا ټول کارونه وکړل کنه په یو وګه ګېډه باندې می ډوډۍ وخوړله، بیا د یو مریض تپوس لورلم، بیا می د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کو، د الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه می وکړل او کور ته رالم نو ټیم ډیر ناوخته، ټیم ناوخته و د شپې. نو ما وی که اوس وده کېږي نو تهجد خو پرېږده و د ساره مونځ به درنم قضا شغیله به هم پانسي، ځکه اوس ټیم ناوخته دی. نو د الله پاک پیغمبر اوده نشم د دې یرې د وجې نه چې تهجد رانه پاتې کېږي او مونځ رانه پاتې کېږي. نو ما وی چې تر څو به د شپې ناست یم خو راشه د قرآن تلاوت شروع کړه. نو د الله پاک پیغمبر چې بیګا کم حصه د شپې بیا پاتې وکړه پای کې مې د قرآن تلاوت کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ښه ابوبکر دا خبره ده، دا ځکه بیګا جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام زما خواله 100 پیرې راغی او ما ته وی چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه، 100 ځله زما خواله راغی او ما ته وی چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه. او بیا راغی ما ته وویل چې د الله پاک پیغمبره بیګا مې د ابوبکر په شونډو باندې 100 پیرې خپلې شونډې لګولې دي. الله نو چې په کومو شونډو باندې د قرآن تلاوت کېږي هغه جبرئیل علیه السلام ښکلی، هغه شونډې جبرئیل علیه السلام ښکلی. دومره د قرآن فضیلت دی، دومره د قرآن ثواب دی. الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی کم انسان بچے چې قرآن ختم کی، کم انسان بچے چې قرآن ختم کی. نو حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں تو فرمائی وی اے فرشتو د دې مور او پلار په اعمال نامه کې چې څومره ګناونه دي هغه ټول ولا وران کړي. په کوم ورځ چې ستا بچی د قرآن ختم وکړو په هغه ورځ باندې ستا د اعمال نامې نه الله ګناونه ختم کړو، ګناونه ختم کړو. دومره خو د قرآن ثواب دی.
بیا حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی کم انسان چی پا ناظرہ باند قرآن ختم کی او بیا روزانہ د 200 آیتون مبارکو تلاوت کبھی او دا انسان مرشو اللہ تبارک و تعالی خود بخلے و بخلے دے خود دا وجن اللہ پنزو نور ملو مغفرت نصیب کئی ناظرہ دے قرآن ختم کو او بیا دی روزانه سو آیتونو تلاوت کو د 200 او عمل دی په کړه و مړ شو نو الله خو ته بخله وبخله خو استاد د برکت د وجنه پنځو نور مړو ته هم مغفرت نصیب کیږي په مقبره کې دا خو د ناظری دومره لوی ثواب دی د ناظری چې بیا ترجمه وکړي او حفظ وکړي چې د هغې به څومره لوی برکات وي د قرآن تلاوت زیاد کوئ د قرآن تلاوت زیاد کوئ نبی علیہ السلام فرمائی وی الف لام میم دا زنوام چی یو حرف تے بلکہ دا سو حروف تی 3 حروف تی نو نبی علیہ السلام حدیث مبارک تے وی دا قرآن پا یو حرف پام دے اللہ سونے کے ورکی لسنے کے ورکی او نبی علیہ السلام فرمائی وی الف لام میم یو حرف ندے الف زال حرف تے لام زال حرف تے او میم زال حرف تے نو پا الف لام میم بانی سونے کیفی دیرشنے کیفی یا نبی علیہ السلام دا الف لام میم لفظ ولی ذکر کرده قرآن که نورم دیر آیاتو ندی کنا نبی علیہ السلام دا لفظ دا الف لام میم ولی ذکر کرده چی پا دی بانی دیرشنے کئی دی بل آیات ولی ندی ذکر کرده دیکھیں اشارت یوی خبری تا او اگه اشارت دا چی دا الف لام میم پا مانا باندی سوک نپوئیگی دا الف لام میم مانا چالا ورزی نو ورزی مویو اللہ اعلم بمراده اللہ پو دے پا مانا دا دی حروف دا سی مانا کو کنا دا الف لام میم مانا چالا نورزی او نبی علیہ السلام آغا لپس ذکر کرنے چی داغی پا مانا بانی سوکو نپوئی گی اشارہ دا دے خبری تا چکو پا مانا پوئی گی او که نپوئی گی پا یو حرف در تلسنے کے ملاوی کی کو په معنی پوهیږي او که نه پوهیږي څنګه چې د الف لام میم په معنی نه پوهیږي او په دې درته الله دېرش نیکۍ ورکوي نو مقصد دا دی کو د قرآن په ترجمه پوهیږي او که نه پوهیږي بیا درته هم الله څه درکوي نیکۍ درکوي بیا درته هم الله نیکۍ درکوي ها چې بیا دې په ترجمه باندې زده کو په حفظ دې زده کو دا خو نور علی نور دی چې د هغې به څومره ثوابونه دي دا خدای ناظري دومره ثوابونه دي یعنی ناظری دومره ثوابونه دي نو قرآن دی ویلې دی په ترجمه دی ویلې په ترجمه وایا حفظ دی کړي حفظ گردان کوا استین دی کړي په ناظره دی ویلې روزانه د 200 آیتونو مبارکه وسکوا تلاوت کوا ته دې ډیر زیات لوی فضائل او برکات حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات حامل القرآن اذا مات حامل القرآن ہر کلچ حافظ قرآن افات شی اوحى الله الى الارض اللہ تبارک و تعالی زمکی توحیو کی اللہ تأکل لحمه اے زمکی دا حافظ قرآن وخی بگورتن نخوری پزمکه باندې الله تبارک وتعالى د حافظ قرآن وحی حرام کړی دی وحی ازمکه د حافظ قرآن وحی با نه خوري دا معمولی انسان نه دی ته د پزړه کې د قرآن آیاتونه مبارکه پراته دي ته د پزړه کې د بخاری شریف احادیث مبارکه پراته دي ته د پزړه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي ازمکه د حافظ قرآن وخی بن خوري قالت الارض زمکه جواب ورکي ای وربی ای زما ربا کیف آکل لحما زبد د وخی څنګه خورما وکلامک فی جوفی د چا پسینه کې چې ستا کلام پروت دی زمکه وی الله زره د غوښې نشم خوړی
زه به د هغه غوښه خورم څنګه چې د کوم انسان په زړه کې ستا کلام پروت وي د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت وي الله تبارک وتعالی دومره لوړ مقام حافظ قرآن ته ورکړی دی جنت کې به مختلفې درجې کنه مختلفې درجې یو سړی د حافظ قرآن نه تپوس کوي چې حافظ صاحب ستا په جنت کې کومه مرتبه ده نو تپوس ته مکه و قرآن ته وګوره څومره چې د قرآن آیتونه دي دومره د حافظ قرآن درجې دي په جنت کې ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به حافظ قرآن ته وفرمایي وی قرآن لولا په ترتیل سره خو په مزه مزه باندې لولا او زه د جنت په درجو باندې ورخیجا کم ځای کې چې قرآن ختم شو اکستا درجه ده نو د قرآن چې څومره آیتونه دي دومره د حافظ قرآن په جنت کې څه دي مرتبې دي دومره لوړې مرتبې دي الله تبارک وتعالی حافظ قرآن ته دومره لوړ مقام ورکړی دی نو یو خدای دی چې موږ په خپل باندې هم پابندي کوو د تلاوت د قرآن په خپل تلاوت د قرآن پابندي کوو ځکه دا ډېر زیات لوی ثواب لري د دې نه بل غوره ذکر نشته د قرآن د تلاوت نه د صحابه کرام او د تابعین او خدا طریقه و چې هغه په هفته کې قرآن ختمه قرآن کې څو منزل دي په قرآن کې وو منزل دي کنه په قرآن کې وو منزل دي دا منزلونه چې دي دا د صحابه کرام او د تابعین او د سبق ویلو ترتیب دی ځکه چې هغه په هفته کې قرآن ختمه نو یو منزل به هغه په یو ورځ کې وي نو چې وو ورځې به تیرې شي نو وو منزله به هغوی پوره کړي وو د هغې طریقه دا وه چې هغې به په هفته کې قرآن ختمه مونږ کال راشي او کال تیر شي قرآن څوک ختم نه کړي د افسوس خبره ده که د افسوس خبره نه ده په هفته کې نشي ختمولی په میاشت کې ختم کا په میاشت کې نشي ختمولی په کال کې خو ختم که که نه نو کال پوره شي او د قرآن ختم پکې ونه کړی شي دا د افسوس خبره ده د قرآن تلاوت دا د زړونو نه زنګ لرکوي زنګ مخکې به د خلکو دا ترتیب و چې هغې به د شپې تلاوتونه کول د شپې به تلاوت شروع کو د نیمې نیمې شپې پورې به هغې تلاوت د قرآن کو په تهجد کې به د قرآن تلاوت کو زمونږ د خلکو نه تلاوت بالکل فاتح شوی دی بالکل فاتح شوی دی د موبایل خو ته بالکل تلاوت فاتح کو مخکې به هر کس ته د قرآن سنه عیسه یادوه سنه عیسه یادوه او هغه سینه حدیث مبارک کې راځي وي په کومه سینه کې چې د قرآن سنه عیسه نه وي دغه سینه خو ډیران دی هغه سینې ته خو ډیران ویلی شوی دی چې په کومه سینه کې د قرآن د سره د څه عیسه نه وي الله په غزوه احد کې د مسلمانانو د شهیدان لږ ډیر وشو چې شهیدان ډیرو نو صحابه کرام په خپلم ټول زخمیانو چې کوم ژوندي پاتې شو ټول صحابه کرام زخمیانو او ډیر شهیدانو نو د هغې دپاره یو ځای قبرونه وکنستل اجتماعي قبرونه یې وکنستل نو اجتماعي قبرونو کې چې بیا مړي خښئ که نه دا به یو بل د پاسه نه ږدي دا به داسې ږدي چې یو به مخې ته بل ورپسې داسې په لړاک باندې به ږدي پر لباندې به یې نه ږدي په اجتماعي قبر کې د مړو د دفن کولو طریقه دا ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله قبرونه تیار شول صحابه کرامو ته وفرمایلو وی قبلی طرف ته پکې هغه تنگ دی چې کم یو په دوی کې غوره او بهتر دی صحابه کرام ټول غوره دي ټول بهتر دي خو بیا چې په دوی کې کم غوره او بهتر دی هغه لومبیک دی قبلی سیټ صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبر مونږ ته به څنګه پته لګي چې کم یو غوره دی کم یو په درجه کې د دې بل نه بهتر دی مونږ ته به څنګه پته لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل تاسو وګورئ کنه کم تن ته د قرآن ایسه زیاته یاد و دا د بل نه بهتر دی او غوره دی
چاته چې د قران ایسه څومره زیات یاد دی د قبلي تک دی بیا ورپسې چاته زیات یاد او بیا پسې هغه دی بیا ورپسې چاته یاد او بیا پسې هغه دی په دې طریقه باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورواله او بهترواله ثابت کړي په قران سره چې د چا پسې نه کې قران څومره زیات او دومره دا بهتر دی د بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی پتا سو کې غوره انسان هغه دی چې هغه قرآن په خپله زده کوي او بل ته یې ښیي پتا سو کې غوره او بهتر هم دغه انسان دی قرآن په خپله وایي او بل ته یې ښایي دا د انسان دپاره صدقه جاریه هم ده حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای کله چې انسان وفات شي د اعمال سلسله ختمه الا الثلاث مگر درې اعمال داسې دي چې پس د مرګ د ثوابونه میلاویږي پاره کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی صدقه جاریه صدقه جاریه ده انسان ژوندې دی منظم کوي روزم نیسي حجونم کوي زکاتونم ورکوي ذکر اسکارم کوي خدا د نیکو اعمالو سلسله روانه وي تر مرګه پورې کله چې انسان مړ شو بس دا هر څه ختم خو درې اعمال داسې چې پس د مرګ بیا درته څه میلاویږي ثواب میلاویږي په هغې کې یو نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه ده صدقه جاریه په خپل ژوندانه باندې د جومات رخ کړی دی مدرسه دې رخ کړې ده ته مړ په قبر کې پروت په دې جماعت کې چې څومره خلک منځونه کوي په دې مدرسه کې چې څومره سبقونه ویلې کېږي تا ته په مفت کې ثواب میلاویږي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح يدعو له نیکمل بچي چې دې مور او پلار له دعاګانې غواړي مور مړه ده په قبر کې پرته ده پلار مړ دی د قبر په تور تیرو کې پروت دی خو دلته بچي ته قرآن ښودلی و بچی چې قرآن راواخلي نو بچی سبق شروع کی وی الف لام میم بچی ته څو نیکۍ میلاو شي 10 مور او پلار ته په قبر کې په مفتو کې څو نیکۍ میلاو شي 10 نیکۍ مور په قبر کې پرته ده پلار په قبر کې پروت دی په دنیا کې چې بچی قرآن ختم کی دی بچی ته چې څومره ثواب په دې قرآن باندې میلاو شو دومره ثواب دی مور او پلار ته په لحد کې میلاو شو ولد صالح نیکمل بچی او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ د مولوی سے پاغه سره پیدا اغستل کیږي عالم دی قاری دی حافظ دی په خپل ژوندانه باندې شاګردان تیار کړی دي په خپل دې په قبر کې پروت دی خو شاګردان لګیا دي په دنیا کې چاته قاعده خي چاته سفاره خي چاته قرآن خي چاته احادیث مبارکه خي چې څومره شاګردان د په دنیا کې سبقونه وایي استاد ته په قبر کې بس مفت کې څه میلاویږي نیکۍ میلاویږي نو په خپل هم قرآن وایي په بچو باندې هم قرآن زده کوي ځکه د بچي په مور او پلار باندې یو حق دا دی چې د بچي صحیح تربیت وکړي به هر حال د قرآن په فضیلت باندې یو څو خبرې مې درته ځکه وکړي چې روژه را روانه ده مونږ له د قرآن تلاوت زیات پکار دی یوه خبره دویم دا دی چې د قرآن په درسونو کې مونږ له شمولیت پکار دی